دا اسلام دا دین دا په قربانو رغلی دا دې دپاره د ډېرو لویو لویو خلکو وینې توی شوي دي. دغه محرم مونږ ته د 10 محرم واقعه یاد ده، ځکه شیعاګانو وله دومره هوا ورکړې ده دې خبرې لا چې هر څوک وایي چې بس یاره کربلا واقعه په محرم کې شوي ده او 10 محرم باندې حسین رضی الله شهید شو. لیکن یو سنی مسلمان ته دا پته نشته چې په دې محرم کې په 1 محرم باندې په مسجد نبوي شریف کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مصلی د پاسا دویم خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ په مدینه منوره کې او بیا په مسجد نبوي کې او بیا په منبر هغه په محراب او په مصلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاسا او د سار جمع ته وړاندې کیږي او الته کې هغه ظالم قاتل رضی او عمر رضی الله تعالی عنہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی دی ایران اوسیدونکو اگر هغه عمر فاروق رضی الله عنہ دی مصلی د پاسه د شاتنه پچاړو باندې واله او چاړې له زار او تیزاب او تور کړیو په دې خنجر باندې واله سو چړې عمر رضی الله عنه واله او مونستوا لاړ دې دې نمخ کې په صفونو کې وګرځیدو. عمر رضی الله عنه ناشنا صحابي دی، ناشنا امیر المؤمنین. کله چې جمع ودریدا صفونو کې وګرځیدو، باقاعده صفونه سیده کړل. مونږ خو د صف خیال نه ساتو کنه، اوس څوک چې څنګه ودریدل کو څوک سب کې وړاندې ولاړ دی کو رستو ولاړ دی کو کلاو ولاړ دی منځ کې فاصلې دي. مونږ د دې خبرې خیال نه ساتو، حالانکه د دې خبرې خیال ساتل پکار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وای تاسو خپل صفونه سیده کئ، که خپل د مون صفونه مسیده نکل برابر مونکل الله پاک بس تاسو زړونو په منځ کې تاسو په مخونو کې به مخالفت پیدا کی، اختلاف بدر کې پیدا کی. نن موږ یو بل سره نه لګی دا، یو بل سره موږ کې بغض دا، حسد دا، د دې یو لوی وجه دام د چې موږ د صفونو خیال نه ساتو په منځ کې، صفونه ګډ وډ وي. په خبرې پوه شئ. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ با دومره خیال ساتلو، باقاعده په صف کې ګرځي او نیزه به ور سره وا چې چا به خېټه میټه بار راويستي و خېټه بیتی والا ورستو کا سیده ودرېګا پوندې برابر کا، یو بل سره خپې ټچ کوي ودرېږي. په خبرې پوه شئ. دک شان صفونه به عمر فاروق رضی الله عنه سیده کول. کله چې صفونه سیده کو راغو مانځه ته ودرېدو، الله اکبر کو هغه ظالم راغو د شاته نه یو. دا په کمې میاشتې کې دا دک د محرم میاشت و، دا کومه چې شروع ده سوم تاریخ دا 1 محرم باندې شهید شوی د پړومبي محرم دغه اچاته پته نشته، اچاته پته نشته.